كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن سامع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دیر بابرکت مجلس تے علماء کرام مشران تشریف فرما دی. دې غونډې د دې مطلب دا دی الله جل شانه هم مسلمانانو له صلاحیتونه راکړي، هغه صلاحیتونه هغه په سم ځای کې صرف شي او خرج شي. انسان د هغه د کامیابۍ لپاره الله قرآن مجید کې دوه الفاظ ذکر کړي: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان مطلب په الله جل شانه باندې اعتماد دی، او اعمال صالحه هغه دا معنی چې الله جل شانه دغه صلاحیت په بنیاد باندې چې انسان له ورکړي یو قانون او توزیع کړي او کړي، او دا انسان د هغې مطابق چلی، دې ته اعمال صالحه ویلی شي. او داسې اعمال دی بیا وکړي همدې کې بیا د قبلېدو هغه صلاحیت دي. دا تمام صلاحیتونه خپل د الله جل شانه لپاره خرج کول. د دې الله جل شانه ډېرې موقع هغه راکړي چې مونږ هغه مواقع سره ضایع نه کړو، د خپل صلاحیتونه په هغې کې صرف. دغه د دغې په رڼا کې علماء کرام داسې کوي چې هغې ادارې قایمې او دغه شانتې جوماتونه قایمېږي، خانقاګانې هغه قایمېږي، او هر تربیت چې کومه اداره ده هغه قایمېږي. د دې لپاره چې د انسانانو د دې اعتماد جوړ شي په الله جل شانه باندې، تربیت یې وشي، عقیدې ټیک شي، او د دې صلاحیتونه غلط استعمال نه شي جلبه، په سم ځای کې استعمال شي. دا د دې ادارو مقصد دی. هره اداره چې جوړېږي د هغې مقصد همدغه وي. بیا اخوا هغه دویمه مسله ده چې هره اداره کې دغه کار د تربیت کېږي که نه کېږي، دا دویمه مسله ده. نو بعضې ادارې په داسې کې چې تربیت په به کېږي، بعضې ادارې په داسې چې هغې په تربیت نه کېږي. او مقصد د ادارو دا دا چې دا محنت کوي علماء کرام او دغه شان دا پوهه خلک، دا د دې لپاره چې د انسانانو تربیت کړي. او زموږ بدقسمتي هغه دا ده چې کله کله موږ په تربیت کې هغه ناکامه شو. څه غلطۍ دي لویې لویې کېدای شي، زه په هغې باندې صحیح نه یم پوه، علماء کرام تشریف فرما دي. او د هغې د وجې زموږ په کامیابۍ په باب کې موږ ناامیده شوي یو. زما کشر دی هغه بد اخلاقه دی، زما کشر دی هغه سبق نه وایي، زما کشر دی هغه دا چل کوي دا چل کوي. دا هر مشر د هغه په زړه کې د ګیلې معنی هغه پرتې وي. د هغه استاذ په ذهن کې دا خبره اوري راوړي چې دا به څه کېږي او دا ولې داسې کېږي. د هغې اصل وجه دا ده چې قرآن او سنت زموږ کوم تربیت کړی دی، هموږ ته دا ښودلي چې چا تربیت ته کښېنه څنګه به کوې، نو په هغه باب کې موږ ناکام یو. دا ډېر یو اهم عمل دی، اهمه فریضه ده چې انسان هغه د نورو انسانانو تربیت کړي. د دې نه مشکل کار بل نشته. دوه کارونه داسې دي علماء کرام فرمایي چې هغه ډېر ګران دي، او داسې ګران کارونه نور نشته. یو کار هغه انتظار کول، دویم د چا تربیت کول. دا کوم خیال کړی کله کله قاضي صاحب هغه سبق وایي ماشوم ته، ماشوم لږه غلطي وکړي بس دې پسې ډنډه چوده کړي او ویې وایي سمې ووایي. هغه شان ماشوم دی ورانې کړي کار پسې ډنډه چوده کړي، او مور خو د هغې څپېړې هغه خو د هول سیل په حساب سره داسې وهل ټکول کوي مور. دا ولې داسې کېږي؟ دې اصل وجه دا ده
چې موږ د تربیت چې کومې طریقې دي د قرآن او سنت د هغه نه ډېر لرې وي او قرآن مجید او احادیث مبارکو چې موږ د تربیت کومه طریقه ښودلې د هغې نه موږ ناواقفه یو د هغې د وجې نه نسل نه جوړېږي قوم نه جوړېږي صحیح خلک نه جوړېږي خلک وراني هغې په کار دا چې ما مدرسه کې ما سکول کې ما کالج کې ما جومات کې ماشوم ډېره کړو په کار دی چې د کامیابۍ نه هټ کر نور هېڅ هم دته نه میلاوی دی او هغه که په جومات ته راشي سبق له هغه که مدرسې ته راشي